پسو شوی یا دشمنانو د شر نه تاسو تنګ یې، دشمنانو درته خطره ده، څه مسلې درته پیښې دي، چا ځمکه درنه چا قبضه کړې ده، نو بس یو وظیفه درته ښیم، هر یو حق چې ستاسو وي انشاءالله العزیز مړه بندې لارې به درته الله کولی وکړي انشاءالله. تا ته لارې بندې دي، ته چې کوم طرف ته ځم لارې راته بندې دي، یا در باندې چا څه جادو مادو بندش کړی دی، انشاءالله د دې ټولو دپاره یوې ورځې دا وظیفه وکړئ نو دشمنان به دې ذلیله شي انشاءالله، دشمنانو به درته خلاصۍ الله دې کړي. او دقه شان د چا سره د چا ته قرض ورکړی درته واپس اوس نه میلاوېږي، اوس خپل قرض پسه ځې راځې سپلی شلی او بیا مینتونه هم کوي، په خپل نیکي دې کړې ده هغه درته هغه نیکي چې دی نو هغه تا ته چې دی نو هغه بدی او هغه چې دی نو پیمانه کوي دی چې یاره خو دا قرض مې ویلې درکولو، خو حالانکې قرض ډېر ثواب دی ورکول. نن سبا بس داسې کار دی چې نن سبا خلک څه کوي، قرض به ویر کړي او بیا به در واپس نه درکوي، نو بیا خلک پښتو کې پښتاني یې که نه چې بیا ورسره یو 100 ټکه مه ورکړه. حالانکې قرض چې چا ته ویر کړو دې دومره ثواب دی، دومره ثواب چې څومره نیټه وي دومره ستا په روزانه په ستا په هغه عملنامه کې د صدقې ثواب میلاوي. لکه مثال تا 10,000 روپۍ چاته قرض ورکړي، یو میاشت نیټه ده پکې، نو دا یو میاشت تر کومې چې تا ته را پیسې واپس کړي نه دي تر هغې پورې به ستا په عملنامه کې 10,000 روپۍ صدقه لیکلی شي چې دا صدقه ورکړه. اوس روزانه څوک دومره پیسې صدقه کوي شي او تاسو ته الله پاک او په قرض باندې الله دومره ثوابونه ورکوي، لیکن خلکو نن دا کوم چې قرضې والي هغوی د خلکو دا ثوابونه نه دي خوښ، ځکه چې بس بیا واپس نه ورکوي، نو چې واپس نه ورکوي نن سبا هر سړی یېرېږي، یاره که قرض مې ورکړې بیا به خپلو پیسو پسې ذلیله کېږم، کله به منډې وهم، کله به یو طرف ته، کله بیا راکوي نه. نو ډېره مهرباني وي قرض چې دی نو قرض څوک چې چا نه قرض والی یو خو بغیر ضرورته قرض مه اخلی، حدیث کې دې ممانعات راغلی بغیر ضرورته قرض اخیستن دا چې دی نو دا صحیح نه دي. او که نه چېرته په وخت ضرورت قرض انسان دی کمزوری دی عجزه دی نو بیا په خپل ټیم باندې کوشش کوی چې قرض واپس کړي. نو که تا ته څوک تا ته چا د قرض ورکړی اوس واپس کوي درته نه، یا د ځمکه چا سره ګیره ده، څه بل څه مسله د چا سره ګیره ده، ویزه دې نه راځي، ویزه دې نه لګي چېرته بار ملک ته ځې، دشمنان درته شر در کوي، تقسیم د هغوی د نقصان خطره ده درته، نو بس تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز یوې ورځې پورې. اول به 2 رکعته نفل وکړئ صلات حاجت، اول رکعت کې به 11 پېرې قل یا ایها الکافرون او دویم رکعت کې به 11 پېرې قل هو الله احد وایئ یعنې سوره اخلاص، او بیا به 11 پېرې درود شریف وایئ، کې باندې 11 پېرې به درود شریف وایئ، او بیا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دا به 314 پېرې 313 بار، او بیا چې دا وایې نو 11 پېرې به بیا درود شریف وایې، هر درود شریف چې تاسو کوم خوښ وي، او بیا به چې دی نو هغې نه پس نصر من الله وفتح قریب 313 بار وایئ، 314 پېرې وایئ، او هغې نه پس به بیا 11 پېرې درود شریف وایئ، او بیا به ښه د زړه نه دعاګانې وغواړئ انشاءالله العزیز. ته وګوره چې څه کېږي، که چېرته دشمنان چې کوم حاجت دي که دشمنانو خلاف دشمنانو هغوی دعا وغواړه، که چېرته چا سره د څه شی پسو شوی حق دی چا سره یې نه درکوي هغې دعا وغواړه، چا ته یې قرض ورکړی نه درکوي واپس نو هغې دپاره دعا وغواړه، ویزه دې نه لګي، بس چې څه مسله یې درته کوم بندي شي انشاءالله العزیز هغې دعاګانې وغواړئ، یوې ورځې دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز. ما ته به دعاګانې کوئ، الله مو د حیا په څادرونو کې پټ ساته، الله مو دا ټول غمونه فکرونه پریشانۍ چې دي الله دې دا ټولې په خوشحالو کې بدل کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.